د ګلیاړي یو بله خبره ډېره زیاته مشهوره ده. کله چې یا چېرته روژه راځي یا چېرته اختر راځي نو خلک وایي لکه ټي وي ته کښېنې ریډیو ته کښېنې دې کې وایي نه یاره وایي بس په ګړیاله کې ورته یو خپل سیسټم لګېدلی یا ولته هغه ټکنالوژي چې هغوی سره کمه ده نو هغه هلته پیل شي اکثر سپوږمۍ چې کوم وي یا د اختر شپه وي یا د روژې شپه وي دا دلته راځي. په دې راته لږه شانته رڼا واچوي چې دا دلته څه کمالات دي. حاجي صاحب اخري تپوس درنه کوو د نن نه لس پنځلس شل کاله مخکې دا ګړیاله چې کومه یادېده نو هغه به خلکو وی چې لکه دې ته د شپې څه کې د ورځې ناشنا کس نشي ورتلی. نن الحمدلله موږ پکې وګرځېدو دلته امن راغی دلته تعلیم راغی. په دې موضوع باندې تاسو څه وویل غواړئ چې دې کې دا بدلون څنګه راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ستاسو کوربه ابوبکر صدیق ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو راغلی یم نن ګلیاړې ته یعنی د رستم سودم علاقه ده او راسره ډېر محترم مشر الحاج زړور خان موجود دی چې د سیاست سره سره دوی په خپله علاقه کې د جرګو مرکو د امن د صلح دغه سیستم هم کوي یعنی پهرې صدوم الحاج زړور خان سره موجود یم. حاجي صاحب د ټولو ناول خو ستاسو د ټایم ډېره زیاته شکریه ادا کوو. خپل ابتدایي ژوند په هغې باندې راته لږه شانته رڼا واچوي چې خپل ابتدایي ژوند خو دغسې تېر شي چې بس د وخت نه موږ د دې خلکو خدمت کې منډې ترړې او کارونه خدمتونه د دې عجزو خلکو کوو لګیا یو او چې څه خدمت یې څومره عاجز خلک دی راځي موږ له منډې ترړې ښه آباده کوو او سیاست کې هم ایسې میسې اخیستي دي منډې ترړې مو والي دي. منبر پکې هم یو ځل دوه پاتې شوي یو د بیړي منبر هم او د ډسټریک هم د ضلعې صحیح او اوس هم چې څومره روغې د ګلیاړه کې په دې علاقه کې په دې سودم علاقه کې صحیح نو بس موږ نور داسې څه دغه نه کړه بس دغه روغې موغې د خلکو کومه صحیح او چې څه خدمت یې د چا نو هغه منډې ترړې ورسره وامه د عجزو خلکو سره او د عجز خلک هم ټول راځي دلته ناست دي موږ سره او اوس هم که دا بچي مې زامن مې نو دوی ته وایم چې یاره د دې خلکو خدمت داسې کول غواړي لکه دا ګلیاړه کله چې دی دا ډېر عجز کلی دی ښه کلی دی ښه خلک دی صحیح او ډېر خیال زموږ ساتي. نو زه دوی ته وایم چې لکه دا داسې دی چې دا زموږ کلی نه دی دا زموږ کور دی بلکل نو د کور شان خدمت پر دې خلکو کوئ. تر اوسه خو ما کړی دی او کوم یې اوس زه لږ کمزوري شوی یم نو دې زامنو ته هم وایم چې د دې خلکو خدمت او د دې خلکو منډه ترړه د دې خلکو روغه صفاله او چې څه یې د دوی نو دا به کول غواړي چې زما په قدم باندې قدم کېږدی او ډېر ښه سلوک او ښه رویه د خلکو سره وکړي. حاجي صاحب زموږ معاشرې ته د تعلیم څومره ضرورت دی؟ زموږ معاشره به د دې جنګ جګړو د دې دشمنو تربګنو نه څنګه بچ کېږي؟ دا خو ګوره مخکې به دا جنګ او جګړې او ډېر دشمنۍ او پریشانۍ به وي. اوس چې دا خلکو څومره دا تعلیم لږ زیات شوی دی نو دا خلک هم دې سره هوښیار شوی. پخوا خو په حجرو کې خلک ناست و په درزنونو ډېر خلک په ناستو حجرو کې او لکه هغه هم یو تعلیم و صحیح او اوس خو چې څو تعلیم دې نه کړی نو بغیر د تعلیم نه کېږي نه. تعلیم ډېر ښه شی دی او چې څومره تعلیم دې وکړو نو د دماغو کې برې دا ارث کېني بلکل او تا ته به هم پیدایي الواد ته به هم پیدایي نورو خلکو ته به هم پیدایي بلکل او اوس خو د خدای فضل دی چې تعلیمونه هم ډېر زیات شوي دي او سہولات هم زیات شوي تعلیمونو لکه پخوا به کوارټ ته
ابتباد ته یو خوا بل خوا دا خلک تعلیم لته بالکل اوس خدا د کرنل شیر کالج او کړه جلکو کالجونه لري بالکل تعلیم عام شو نو تعلیم عام شو په کاروم د چې عام شي نورم بالکل اجي صاحب تاسو په د اجرو خبره وکړه د تعلیم ډیر شو خو زمونږ په اجرو کې هغه پخوانه ناسته پاسته زمونږ هغه ثقافت دا زمونږ نه واپس په ختمېدو دی واپس به دا مونږ څنګه برکو واپس به دا مونږ خپل هغه تهذیب چې زمونږ کم دی زمونږ چې کم هغه ثقافت دی زمونږ دغه دستور دی زمونږ هغه غم خادو طریقه زمونږ اجرو کې هغه کیسې دا څیز به واپس څنګه را جمدی کو نو دا خو ګرانه نه راتلی شي خو دا خو به دیره غواړي ناسته به غواړي خدمت به غواړي اوس خو هر سړي باندې راټیټه ده بالکل او هغه بس منډه 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 نه څوک اجره کې کینی بالکل نه څوک که غم خادای لړ شي پخوا به هسې خلک شپوله خلکو کره تو خپلو خپلوانو کره دغله اوس که غم له یو سړی سړي له جنازې له لړ شي یا په خفقان لړ شي یا په تپوس پوښتنه لړ شي بس هغه سات دوره ټیم ورسره نه چې د سره رواز والي یا کینی بالکل پخوا به دا خلک په غم کې په خاده کې 2 ورځې 3 ورځې ناستو اوس هغه خبرې ګرانې شوي دي هر سړی په منډه دی نو کېږي دا ولې نه چې نه کېږي خو هغه دغه غواړي چې یاره دیره ډنډه اوس هر سړي ځان لا په کور کې بیټک جوړ کړی دی او په بیټک کې ناستې په خپله کې یو میلمه وله راغی او د هغه یې بس هغه بیٹک تو لوبو یا چهره بار کی دیره ختم کیسه ختمه دیره نشته نور ته نشته ټیم نشته چا سره کیسه نشته بګه په خوانه کنه او په خوا خو په خلک په اجرو کې ناستو د شپې او دروازه بم ناستو د شپې بم ناستو بالکل کنه او اوس هغه مینې نشته هغه دغه نشته نو په دې وجه باندې هغه شی واپس لکوټي بلګه ګران یې او په خوا خدا مشرانو ډیر ښه خلک او ټول خلک به په دیرو کې ناستو اوس ته وګوره په دیره کې به یو سړی نه همداسې ده خوشې به پرته وي کمتر چې ته شاید نادر به یو سړی یا 2 سړي په دیره کې ناستي چې یاره هغه د خپل دیرې یا د خپل ځان یا د خپل پوزیشن خیال ساتي بالکل نو دی په خپل دیره کې ناستي او چې دا نه چته کېږي صحیح او تاسو څنګه خبرو کړه د خپل سیاست تاسو مختلف الیکشن هم کړی دي مختلف بیډ الیکشنو کې تاسو کامیابی مغستې ده د سیاست سره سره تاسو امن روغه سپاله جرګو مرکو کې هم منډه وخې چې تاسو غونته مشران راپاسی او په دې دشمنو کې هغوی خپل کردار ادا کوي او د دشمنۍ د معاشرې نه ختمي زمونږ دا معاشره به څومره ترقي کوي دا به ډېره زیاته ترقي کوي دا خو دې خرابه کړه د دشمنو چې دشمنۍ نو بس په دشمنۍ کې سړی کار نشي کولی روزګار نشي کولی نور څه دغه نشي کولی نو هر څه خراب شي او دا خو چې دا دشمنۍ ختم شي او هر څه هوار شي نو بس سړی به خپل کار خپل روزګار او خپله مزدوري خپل لین خپل تعلیم هر څه برابر کیږي او چې یو سړی دې ته روزګار نه نو څه به وکړي بالکل اجي صاحب اخیری تپوس درنه کوو د نن نه لس پنځلس شل کاله مخکې دا ګړیاله چې کومه یادېده نو هغه به خلکو وی چې لکه دې ته د شپې څه کې د ورځې ناشنا کس نشي ورتلی نن الحمدلله موږ پکې وګرځېدو دلته امن راغی دلته تعلیم راغی په دې موضوع باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دې کې دا بدلون څنګه راغی دې کې مخکې مامانو داسې څه خبره نه وه د میلمه لپاره یا د بل چا لپاره د بل چا لپاره خو لکه په کور کې د خلکو دشمنۍ ډېرې زیاتې هغه پکې موږ ډېر روغې وکړې هوار هم کړې اندازتن په دې 10-12 کاله کې ستاسو په کوششونو د نورو جرګو په کوششونو څومره دشمنۍ به ختمې شوي یاره زه خو که راته ووایم شماره مې ته یې لیکې نو چې زه راته ووایم چې په دې کلي کې څومره روغې ما وکړې
نو په شماره به ستړی شي بالکل په دې 10-12 کاله کې صحیح که نه نو چې روغې وشي او لانجې وارې شي نو جو بس بیا خو صحیح نه بالکل بالکل نو په دې وجه به خلکو وایي چې ګلیاړه خرابه ده ګلیاړه خرابه ده نور په ګلیاړه کې داسې شی یا څه خبره خبرې یا خرابکار بالکل یا څه دغه نشته خو خبره داره چې دشمنی وي یو بل سره نو میلمه به هم نشه راتلی بل به هم نشه راتلی لکه یریده به که نه او خلک به هم یریده چې یاره دا څوک راغی اجرتي دی څه دي ښه دي بد دي نو بس هغه هر سړی به یریده جی اوس که زه تا ته یاد کړم چې پرې ګلیاړه کې ما څومره روغې کړي دي نو رشمارې نه به بار بالکل او تر اوسه پورې ما اوس 3-4 روغې په دې 10 ورځې کې هفته کې وکړې بالکل 3-4 ډېره ښه خبره جي د ګلیاړي یو بله خبره ډېره زیاته مشهوره ده کله چې یا چېرته روژه راځي یا چېرته اختر راځي نو خلک وایي لکه ټي وي ته کښېنې ریډیو ته کښېنې دې کې وایي نه یاره وایي بس په ګړیاله کې ورته یو خپل سیسټم لګېدلی او هلته هغه ټکنالوژي چې هغوی سره کمه ده نو هغه هلته پیل شي و اکثر سپوږمۍ چې کوم وي یا د اختر شپه وي یا د روژې شپه وي دا دلته راځي په دې راته لږه شانته رڼا واچوي چې دا دلته څه کمالات دي دا داسې کیسه ده دلته کې دا مشرانو صحیح او اوس د هغوی زامن دي او نوسیې دي نو هغه داسې کار شوی چې هغوی مشرانو به هغه میاشت لیده صحیح بیا را میاشت ښځی ته چې کوم دی د اختر میاشو د روژې میاشو هغې ته به هغوی داسې لوټکې ورته وایي لوټکې دوه هغه لوټکي غړی به یې ورته خښه کړې وه داسې په دیوال کې یا په کمر کې یا په کوټه کې نو په هغې کې به یې ورته کاته چې یاره دا میاشت په دې ځای کې بالکل دا دغه ده ښکاري دا دې ځای کې ښکاري نو هغه ځای ته به یې نښه کړې وه هغه اوس هم هغه شی برقرار دی او زنګه مولوي صاحب چې کوم میا ګل جان ښه جي نو دا هغه د دې سودم مشر و د هغه په خولې به اختر کېده او د هغه په خولې به روژه کېده بیا د هغه زوی و لیپور رحمان نوم بیا هغه چې مولوي صاحب وفات شو نو بیا هغه مشر شو دا لیپور رحمان په خولې باندې به اختر صحیح او دغه کېدو صحیح بیا چې کله لیپور رحمان وفات شو اوس د هغه زوی نو منګه د هغه په هغه جنازه کې هغه له پټکې وتاړو زبردست حمدالرحمن نوم یې صحیح د نکاح دغه دته پاتې شو د تر نکاح شی پاتې شو نه هغه حمدالرحمن چې کم دی نو اوس هغه زمونږ مشر دی او زمونږ امام دی او زنګ خطیب دی نو هغه اوس هغه لانجه هغه چلی نو کره مردانی کره پیښوري کره چارسدي که د رزړو بالکل نو دا خلک دله راځي نو چې دی وایي چې اختر نو اختر او چې دی وایي چې روژه نو روژه جي ګرانو کتونکو دا مونږ سره فخر صدوم فخر رستم جناب الحاج زړور خان او د ګلیاړۍ په تاریخ د ګلیاړۍ په سیاست د ګلیاړۍ په مسایلو او د دوی د ژوند سره تړلې چې څومره هلې ځلې وي نو موږ دوی سره په دې باندې تفصیلي خبرې وکړې ورکې اجازت ستاسو کوربه ابوبکر صدیق د لوی الله په امان